نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب صدق الله العظيم. سورة صاد درویشتم پارا یوسلویختم نمبر آیت. ایوب علیہ السلام واقعات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم در رسالت دلیل ذکر کی. مخی رکو کہ ہم دا نبی علیہ السلام در رسالت دلائل بیان شو، پدی رکو کہ ہم دا نبی علیہ السلام در رسالت دلیل ذکر کی. ایوب علیہ السلام واقعات مخی پر سورة الانبیاء کی تفصیلا بیان شو. اللہ رب العالمین دا تمال اولاد ورکڑو، شیطان وی دے زکستا عبادت کی اللہ پاک جدد عرص زیاد دی. اللہ جل شانہ پہ امتحان ناوستو، اتلس کال بیمارو، عرصت ختم شوف پل بیمار شو. داغین بعد اللہ جل شانہ اتلس کال بعد شفا ورکڑو. بی بی تے پلارک شیطان ناغی چستا پا خاون باندے سچل دے غیوتی خاون بیمار دی. زباغتا دوائی ورکم زہ حکیم یم خودم ربوی چدا پلان کی حکیم خکو. اچراغ خبرے پل بی بی ایوب علیہ السلام تا اکڑا. ایوب علیہ السلام قسم اکو چتاب زسل گزارا وہم. اغین بعد اللہ جل شانہ دا ایوب علیہ السلام کو سرچی نجار اکڑا پاغیبان غسل کو ویس کلی. اللہ جل شانہ صحت ورکو. یا اللہ پاک و توحی نازل اکڑا چخپل قسم دی پورکا او خپل بی بی تا پجارو باندی یو گزار ورکا پاغی کی بسلڈ کی ویستا قسم بخوشی، قسم کے بتحانس او گناہگار نشی. دغشان طریقے سرا حضرت ایوب علیہ السلام خپل بی بی تا گزار ورکو او قسم کے گناہگار او حانس نشو. او دا دین بعد ایوب علیہ السلام تا اللہ پاک اہل و عیال مال او دولت ہم اغشان بیا ورکو او زندگی صحت تا ہم برابر شو. دین بعد اللہ پاک نبی علیہ السلام تا فرمائی دا مکی مشرکانو تا دا ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، الیسا علیہ السلام، دلکفل علیہ السلام دا دوی واقعات کے مخی تفصیل سر تیر شوی دی دا دوی تا بیا بیان کا. او دوی توایا چی دا قرآن کریم دا دا نصیحت کتاب دی نیکان تین فید اخلی. بیا چکم کسان پا قرآن کریم باندی عمل کی داغی انجام او نتیجہ او نعمت نہ بیانے گی. او کم کسان چی دا قرآن کریم او دا دن مخالفت او دشمن کی دا دی انجام جہنم بیانے گی. اللہ رب العالمین فرمائی متقیان تا نیکان خلق تب جنت ملوشی. او کم کسان چه سرکش دی کافران دی دوی تب دیر بد ٹکانا ملوشی. دی با جہنم تداخلی گی دا دی خوراک سکاک بعد جہنم یانو بی نزیوی او نور قسم قسم بد عذابنا. دینا بعد با اللہ پاک دا دی چکم مشران کافران دی دا با جہنم تداخل کی اول ڈل با دی مشران داخلش. دینا بعد چکل کشران داخلی گی دا مشران بے وی پدید ہیس قسم خوش آمدید او خوشحالی نوی. دین بعد دا کشران چکم متبعین آکم تابعین دا دی متبوعین پسی یعنی کشران کافران سرداران پسی داخل شی. دی با پخپل منز کے پہ اختلاف شی چی تاسو منگ یادوئی چی پتاسو دے خوش آمدید خوشحالی او مبارکی نوی نو پتاسو باندے دے خوشحالی او مبارکباد او خیر او خوشحالی نوی. نو مشرکان با پخپل منز کی پا جگڑا او پہ اختلاف شی یو بلتبا دا خیر پزید شر آوازو نکی. دین بعد دی پخپل منز کی اختلاف نباد ویوی پا دنیا کی خدا سے سخلق ہو چمنگ باغی اغا بدو کے شمار کول لیکن اغا کا اغا خلق ہو اس منگ تا پا نظر باندے نرازی. دنیا کی بمنگوی چی دا سی خلق دی دا خو شر پسند دی، دا خو دہشتگرد دی، دا خو بد خلق دی، دا زور دن والا خلق دی، دا ناپویا خلق دی، دا جاہل خلق دی، دا دا مدرسو دا جماعتن والا خلق دی. اگا خلق اس منگتا پا نظر باندے نرازی.
دی بخپل منس کې وي چې یا مونږ دی پسې ټوکې کړې وي نو مونږ ته دوی ولې په نظر باندې نه راځي که زمونږ نظر نه دوی پناه دې شته او مونږ ته ښکاري نه او یا بل خوا تللي دي نو په دنیا کې خدا کافران دي مسلمانانو ته قسم قسم لقبونه ورکوي لکه کافر چې جنگ کوي وایي دا د انصاف قائم وي او که مسلمان جنگ کوي د خپل ځان حفاظت او دفاع کوي وایي دا دهشتګرد دی که کافر د خپل دین خبره کوي وایي ډېر انصاف پسند دی او ډېر عدل واله دی او که مسلمان د خپل دین خبره کوي وایي دی لا اوسم زړې خبره کوي دا قدامت پسندې واله دی او وایي دی لا اوسم پخواني خیالونه کې پروت دی نو د نبی علیہ السلام او د شریعت هغه خبرې ته دا خلک دنیا کې سپک وایي دا خلک به قیامت کې په دې خپله وینا باندې شرمنده وي الله جل شانه فرمایي په دې طریقې سره به دا جهنمیان په خپل منځ کې په جګړه او په اختلاف باندې نو فرمایي وذکر عبدنا ایوب او یاد کا زمن بندا واقعا زمن د بندا ایوب علیہ السلام اذ نادى ربك لچد آواز وقبل لبت انی مسنی شیطان بنصب وعذاب یقینا ما ترسول دی شیطان بنصب تکلیف عذاب او عذاب ارکض برجلک هذا مغتسل اللہ پاک تو حکم کو چتو وها پخپل اخبان ازمکا هذا مغتسل داستا د پار د غسل وبدي بارد یخي وشراب او دسکل وبدي مکه لخبر आवाज چوا تا تدو انتظام کیږي په دې باندې به غسل وکي او دا بخومس کی اتلس کال بیماری الله جل شانه صحت پدغه سره ورک ووهبنا له اهله او من برکت تعالی دو مثلهم معهم رحمتا منا او پشان د دوی معهم د دوی سرا رحمتا منا رحمت زمون جانب نو وذکر او دا نصیحت دی لولی الالباب د خاوندانو د عقل لپاره ارسور کونکم الله او اخستن کی هم الله پاک دی بیماریم الله ورکی او صحت هم الله پاک ورکی اتلس کال بیمارم الله کو او صرف په معمولی غنتی ابو باندې شفا هم الله پاک ورکبل چا سره د اختیار نشته وخذ بيدك ضياطا او طوال بخبل لاس کی جارو فضرب بي پستوا پدی باندې خپل بيبي ولا تحنس او تزان محانس کوا ان وجدنا صابرا يقينا من دلرا صبر کوونکی نعم العبد دا ډیر خبندو دا الله انه اواب یقینا دی رجوع کوونکو واذكر عبادنا او تیادکا تذکرو کا زمون د بندگانو ابراہیم علیہ السلام اسحاق علیہ السلام یعقوب علیہ السلام اولي الايدي والابصار چې خاوندان د قوتونو د سترګو د نظرونو انا خلصناهم بخالصه ذکر الدار یقینا منګ خالص کړو دی په خالص کول سرا یا په خالص کوي سرا ذکر الدار تذکرو یاداشت اخرت وانهم بشکت بیچو عندنا زمنګ پنځ باندې لمن المصطفین الاخيار خامخاد منتخب د غورا بهترین خلق ندی واذكر اسماعیل والیسع وذا الكفل او یاد کا واقعا فضیلت اسماعیل علیہ السلام الیسع علیہ السلام او ذا الكفل علیہ السلام وكل من الاخيار او دا ټول د بهترین خلق ندی هذا ذکر دا قرآن کریم نصیحت دی وان للمتقین لحسن مآب او یقینا د متقین د پارا د قرآن کریم عمل کوونکو د پارا خامخا بهترین ټکان ده جنات عدن جنت میں شوالی مفتحة لهم الابواب چکلو شیبوی دی جنتیانو دی متقانو تا دروازی د جنتونو متقین فیها دی بتکیا لگون کی پدی جنتن کی یدعون فیها دی بغوالی پدی جنتن کی بفاکیت میوی کثیرت دیری و شراب او قسم قسم مزیدات جنت شرابنا و انم قاصرات الطرف اطراب او دوی سره باغ کتون کی بی بیان داسی وی چکتک ان کی نظر والوی اطراب او همزول دوی بوی هذا ما توعدون ليوم الحساب او دی تبویل شدا غسری چتا سره وعده کولی شو درس د قیامت ان هذا لرزقنا ما له من نفاد یقینا دا زمن خامخا رزق دین استر دی د پار سقط میدل
یعنی موږ تاسو له دا رزق درکو خو ختمېدو والا نه دي هذا وان للطاغین لشر مآب یقینا دا واخلا او بېشکه د سرکشو دپاره بدترین ټکانه ده جهنم چې جهنم دی یصلونا دی بداخلیږي هغې ته فبئس المهاد پس دا ډېره بده ټکانه ده هذا فليذوقوه حمیم وغساق دین ځان وساته خامخا دی بسکی دی لرا حمیم گرمی اوبو وغساق نو د جهنمیانو وینې زوي دا بس کی آخر من شکلی ازواج او نور بل مختلف قسمنا آخر من شکلی بل عذاب پشان دغی ازواج مختلف قسمنا هذا فوج مقتحم معکم دا یو ډله ده چې داخلون کی دا معکم ستاسو سره مقتحم معکم داخلیدون کی تاسو سره لا مرحبا بهم ندی مبارک باد بدوی باندې خوشحالی د دوی د پاره نوي انهم صالوا النار یقینا دوی داخلیدون کی دی جهنم تا قالوا بل انتم وی بدا کشران کافران بلکې پتاسو لا مرحبا بكم ندی خوشحالی پتاسو باندې انتم قدمتموه لنا تاسو وړاندې کوون کی زمونږ د پاره دی عذاب لرا فبئس القرار پس دا ډیر بد د قرار دی قالوا دی بوی ربنا من قدم لنا هذا اے رب زمونږه چار وړاندې کوم دی زیتا فزیدو پس زیاد کر در پاره عذاب ضعفا من فی النار زیاد چندا په جهنم کې یعنی چې چا د وجه موږ جهنم ترالو دی را عذاب زیات ورکا وقالو دوی بوای ما لنا لا نرا سشوی دی موږ د پاره چې موږ نه وینو رجالا داسې خلق كنا نعدهم من الاشرار چې موږ په دنیا کې حساب ول موږ به ګڼل من الاشرار د بدو خلقنا دنیا کې به موږ چا تبد وي هغه خلق موږ ولې نه وینو اتخذناهم سخريا آیا منگا کوي پاغي پر کولی پاغي پسې ټوکی ام زاغت عنهم الابصار یا کږي شوی د دوی نه سترګي یعنی یاد مونږ ته په نظر باندې ناراضي ان ذلك الحق تقاسم النار یقینا دا جهنم او جنت ته داخله د مؤمنانو کافرانو خامقا دا تقاسم اهل النار جګړه کول د جهنم یانو په خپل منځ کې یعنی د مؤمنانو جنت ته الحق دي او د کافرانو په جهنم کې داخلي دل او د یو بل سره جګړه کول د حق دي واخر دعوانا